وګوره په ممبئی کې په انډیا کې یو پنډت اوس راته یو ملګري په انډیا کې یو پنډت د امام الانبیا شان کې ګستاخي وکړه تمام انډیا مسلمانان راپانسېدل محترمو الان کې دارالحرب دی هندوستان په دارالحرب باندې یادي د هندوانو ځای دی لیکن ټوله ممبئی یې جام کړې نه ده 1400 سال بعد چې مؤمنان په انډیا کې راووته د چا دپاره راووتل دا زما د رب د محبوب د امام الانبیا دپاره راووتل محترمو ممبئی یې ټوله جام کړې ده وایي زمونږ د پیغمبر محبوب په شان کې ګستاخي پنډت وی ما خو 2 ټکي ویلي دي ما خو 2 ټکي ویل زما رب وی تمام دنیا اون لړزومه د دې محمد په ناموس باندې زما رب جمله وفرمایله محبوبه ستا ته څوک ستا په ناموس که څوک حمله کوي قسم دې تمامه دنیا به وجړه قومه تمامه دنیا کوم دی کې چې یو خنزیر سر اوچتی الحمدلله د محمد رسول الله غلام به د هغه سر قطع کېدو ته ولاړې مو کوم ځای کې چې خنزیر په ناموس رسالت باندې سر اوچتی د امام الانبیا یو غلام به راځي او هغه سر به د تنې نه جدا کوي محترم الحمدلله ټول ووایه او قسم د زندګي خو تېرېږي محترمو اصل در باندې قبري شپه یوه پیره راځي که هر څومره زندګي د دنیا کې تېره کړه بس زیبه زیبه محترمو مرګ دې در باندې خو چې ونه وایم یو جمله چې د امام الانبیا په ناموس باندې دغه وکړي او چې څنګه قبر ته د انټري وکړي محمد رسول الله د استقبال ته ولاړي دا عظیمه خبره نه ده محترمو چې امام الانبیا د قبر کې استقبال ته ولاړي چې دا د ما د ناموس غازی دی او راغلی دی پرښتو وړی زه ترې نه تپوس کوم قربان شم د محمد رسول ما تاسو ته خبره کوله چې 1400 سال بعد انسان د محمد رسول الله دپاره ودرېږي خدا زما رب ویلی دی ان الله وملائکته یصلون علی النبی اے پرښتو تاسو ته وایم یو محبوب مې پیدا کړی دی او دا محبوب زما په خدای کې یو دا محبوب زما په خدای کې یو او دا به چلیږي تا قیامته پورې بلکې تمام ځمکې اسمانونه جنتونه څه انعامونه چې ویني نو د دې نیازبین په برکت باندې دي چې دې مې ته قطع که الله وی تمام جهان به اوار کم جنتونه او دوزخونه به ختم کم څومره انعامات چې ملاویږي د امام ما وی تاسو ته دا دین چې مونږ ته را رسېدلی دی قسم دی ډېر په اسانۍ نه نن چې تا ته په مسجد کې قرآن پروت دی ډېر په اسانه دا د صحابو هغه سعی کوششونه دي دا